یو صحابي وایي د بخاري شریف حدیث مبارک دی وایي ما د کافرو ښځې په خپلو سترګو ولیدې چې په دې غونډۍ باندې روانې وې او د خپو دا پنځیبونه ښکارېدل په منډه تښتېدلې او دا تورې به د کافرو ورته اولې او زغرې به یې ورته اولې د بدن نه به ایستي ځکه چې بدن دروني سړی منډه نشي والی که نه نو زغره به یې د بدن نه ورتاو وکړه چې کومه توره وه هغه به یې ورتاو وکړه چې دا راسره نه چې په منډه وځم ځان وباسمه نو هغه تورې زغرې غورځولې او منډې وهلې کافر وتښتېدل کافرو شکست وخوړو نو چې کله نبي علیه الصلاة وسلام په غزوه احد کې صفونه جوړ کړو نو 50 کسان د خپل لښکر نه راجدا کړو او دا 50 کسان په دغه ډیرکۍ باندې کېنول د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ په کمانډرۍ کې دی ورله امیر کو او دا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی کوم فتح ومنته او کو شکست ومنته تاسو به د دې ځای نه راکوزېږئ نه وی حتی تر دې پورې کو زمونږ غوښې مارغان تختې هم به تاسو د دې غونډۍ نه راکوزېږئ نه تاسو 50 کسان به په دې غونډکۍ ناست یئ ځکه نبي علیه السلام ته الله د جنګ ډېر مهارت ورکړی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل حسنا چې زما ملګری دلته په جنگ کې اخته وي او د شا غاړې د غونډکۍ غاړې دشمن راوخیږي او حمله ونه کړي نو تاسو په دې غونډکۍ ناست یې دې نه به راکوزېږئ نه جنگ شروع شو 25 کسان په مبارزه کې د کافرو نه مړ شو مردار شو دا یو جنگ چې به کېدو یو تن به وتو بل دای طرف راوتو 25 کسان د کافرو نه مردار شو یو په یو به جنګ و 25 کسان د هغې نه مردار شو بیا چې عام جنگ شروع کېده که نه نو د هغې چې کومې ښځې وي د ځان سره راوستې وي هغې په ګډا شروع کړه او سندرې شروع کړي ګډای شروع کړه او سندرې ویل او په غزوه بدر کې چې د دوی کوم سرداران مردار شوي وو هغه ورته رایادول شروع کړو چې ستاسو نه پلان کې وجلې دی او ستاسو نه پلان کې وجلې دی او تاسو نه پلان کې وجلې دی نن ای ځوانانو تاسو را رسېدلي د هغې بدله به اخلئ په دې سندرو کې ورته د ښځو دا جذبه راوچتوله دوی دومره په جوش کې راوستو دا شراب چې راوړي هغه په سرونو راواړول شراب یې وڅکل او جنگ شروع شو غزا شروع شو حتی در دې پورې چې مسلمانانو فتح وموندله اول کې کافرو شکست وخوړو څوک په یو تخته څوک په بله تخته څوک یو غر ته منډې وهه څوک بل غر ته منډې وهه کافر په تیښته شو وتښتېدل یو صحابي وایي د بخاري شریف حدیث مبارک دی وایي ما د کافرو ښځې په خپلو سترګو ولیدې چې په دې غونډۍ باندې روانې وې او د خپو دا پنځیبونه ښکارېدل په منډه تښتېدلې او دا تورې به د کافرو ورته اولې او زغرې به یې ورته اولې د بدن نه به ایستي ځکه چې بدن دروني سړی منډه نشي والی که نه نو زغره به یې د بدن نه ورتاو وکړه چې کومه توره وه هغه به یې ورتاو وکړه چې دا راسره نه چې په منډه وځم ځان وباسمه نو هغه تورې زغرې غورځولې او منډې وهلې کافر وتښتېدل کافرو شکست وخوړو چې وخوړو مسلمانان شروع شو مال غنیمت راټولو مال غنیمت راټولو نو دا خپلې تورې او نیزې سیټ ته کېښودې او چې د چا سره سورلي و هغه هم سیټ ته وتړله سورلو ته راکوز شو سورلۍ سیټ ته وتړلې دي زغرې هم لرې کړي دي یعنې اصلحې هر څه سیټ ته کېښودې چې اوس مال غنیمت راټول کړو چې د هغې نه کومې تورې پاتې شوي زغرې پاتې شوي څه سامان دې پاتې شوی چې دا راټول کړي مسلمانانو دپاره مسلمانان مال غنیمت راټولي اوس په غونډکۍ چې نبی علیه السلام 50 کسه کېنولي که نه د هغې په منځ کې اختلاف شروع شو څه وایي ښکته کوزېږو او څه وایي نه کوزېږو اوس کوم کسان چې وایي نه کوزېږو عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی امیر هغه ورته وایي زه خو نه کوزېږم ما ته خو نبي علیه السلام فرمایلي چې تر څو درته ما نه ویلي ښکته به
نه راکوزېږي، زه خو نه کوزېږم. هغې نورو کسانو ورته وایي ټیک ده، نبي علیه السلام فرمایلي چې ښکته به نه راکوزېږئ، خو در قیامته پورې خو یې نه وویلي که نه چې دلته به ناست یئ. جنګ ختم شو، اوس به موږ خو دلته همیشه دپاره نه یو ناست که نه، چې جنګ ختم شو، چې ښکته کوز شو چې د مسلمانانو سره امداد وکړو، مال غنیمت راټول کړو. موږ به دلته یوازې هسې ناست یو. د مسلمانانو په منځ کې څه راغی؟ اختلاف راغی، تو مې پکې جوړ شو. 40 تنه راکوز شو، د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی سره صرف 10 تنه پاتې شو. دغه 10 کسان، نهه کسان پاتې ټول 10 سره د عبدالله ابن جبیر رضی الله 10 کسان په دغه غونډه کې پاتې شو او 40 تنه ترې راکوز شو. خالد بن ولید رضی الله تعالی خو د مخکې نه د دې غونډکۍ په تلاش کې و چې زه به حمله کوم، د شا غاړې به ورځم په دې ځای باندې. 2-3 پیرې مخکې هم حمله کړې وه، خو دوی 50 کسانو دوی به د برې غاړې غشي شروع کړو، دوی اوچت ناست وو، هغوی به پسپا شو، به تښتېدل. چې وی کتل چې غونډکۍ خوشې د کسان پې لږ ناست دي. خالد بن ولید رضی الله تعالی دغه ټیم کې لا مسلمان شوی نه دی، ده د ځان سره خپل د اس سواره چې کوم و، د ځان سره هغه لښکر روان کړو او راوختل. چې دوی وکتل چې خالد بن ولید را روان دی، نو دوی وی چې یاره بره رارسي راپسې، نو مونږ خو بیا 10 تنه یو، مونږ به ووجنې، شهیدان به کړي. ښکته مسلمانان خو ناخبر دي، دوی پسې ورکوز شو، دا مسلمانان پسې وړومبې ورکوز شو. دا 10 تنه چې ورکوز شو، خو هغې په اسونو مقابله لږه وکړه، خو دغه 10 وړه کسان یې شهیدان کړو. دغه 10 کسان شهیدان شو د مسلمانانو. او خالد بن ولید په دغه غونډکۍ باندې راواوړېدو. چې راواوړېدو، اوس مسلمانان د ځان نه خبر نه دي، مال غنیمت راټولوي، او د دې غاړې پرې د حمله وکړه. چې حمله وکړه، بس مسلمانان وارخطا شو. په لاس کې توره نشته، نیزه نشته، ازغره ایښې ده، سورلۍ سیټ ته ودرولي دي، ټیټ دي، مال غنیمت راټولوي، د پاسه پې حمله راله. چې حمله راله، مسلمانان وارخطا شو. وارخطا شو، یو خوا تخته، بل خوا تخته، بل خوا تخته، مسلمانان خواره واره شو. د نبی علیه السلام سره صرف 14 کسان پاتې شو، صرف 14 کسان. په دې کې 7 کسان د مهاجر وو او 7 کسان چې دي دا د انصار وو. 14 کسان صرف د نبی علیه السلام سره پاتې شو. نور ټول مسلمانان تتر بتر شو، تتر بتر شو، یو خوا لاړو، بل خوا لاړو. په نبی علیه السلام باندې د هر طرف نه وار شروع شو، د هر طرف نه گزار شروع شو. ابو طلحه رضی الله تعالی د نبی علیه السلام خواته ولاړو، غشه چې براته به ورته خپل لاس نیو، چې غشه براته به ورته خپل لاس نیو، حتی در دې پورې د ابو طلحه رضی الله تعالی لاس شل شو. په نبی علیه السلام باندې یو کافر حمله کوله. مصعب ابن عمر چې اولد چې حمله پې کېږي، ډایرک ورته خپله سینه خوا کړه، په خپله سینه یې غشی وخوړ. دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی دا د نبی علیه السلام مشابه و، په شکل صورت کې دوی یو شان و. د نبی علیه السلام سره شکل میلاویده داسې. نو چې ده حمله کوله په نبی علیه السلام باندې که نه، نو ده ورته خپله سینه اخوا کړه. نو مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه شهید شو. بل یو کافر و، د هغه نوم و عبدالله بن قمیه. دو قتل چې نبی علیه السلام سره دوره څوک نشته دی، دا یو پهلوان و عبدالله بن قمیه. ده په نبی علیه السلام باندې ډایرک حمله وکړه. او چې په نبی علیه السلام په دې مخ مبارک حمله وکړه که نه، نو د دې نبی علیه السلام ته یو پیغور هم وکړو، خذها انا ابن قمیه، واخله د ابن قمیه د طرف نه دا ګزار. چې په نبی علیه السلام یې ګزار وکړه، د نبی اسلام دا مخ مبارک یې زخمي کو. نبی علیه السلام ورته کې خیرې وکړې، وی الله دې برباد کا، الله دې برباد کا، الله دې تباه کا. دا خیرې ورته وکړې. په نبی علیه السلام باندې
گزارونه شروع شو او مصعب ابن عمر رضی الله تعالی په دې دوران کې شهیدوم شو. ما درته وی داغه شکل د نبی رسول الله سلام سره میلاویدو نو د کافر چیغه کړه وی ما نبی رسول الله قتل کو، ما محمد قتل کو، نعوذ بالله. چې دا چیغه د کافر واله کنه نو شیطان ورله نور زور ورکو، شیطان هم دا چیغه واله وی محمد قتل شو، نعوذ بالله. چې دا چغه واله چې مسلمانانو په غوږونو دا आवाज ورغی چې محمد قتل شو صلی الله علیه وسلم، د هر صحابي په لاس کې چې توره وزمکې ته ورتاو شو، د چا سره چې نیزه وزمکې ته یې ویشتله. موږ سره جنګېږو، موږ خو د نبي علیه السلام دپاره جنګېدو چې هغه نشته نو موږ جنګ سره کوو. د صحابه کرام لاسونه په رپېدو شو، څوک چې په کم ځای ولاړو په اخ کې ځای باندې پاتې شو. د نبی علیه الصلاة والسلام دا مخکني غاښونه مبارک هم شهیدان شو. دا رباعي غاښونه یو کافر ورله په ګټ باندې حمله وکړه، د نبی علیه السلام دا غاښونه مبارک شهیدان کړو، ماتې کړو. د نبی علیه السلام چې کومه ټوپۍ په سر و هغه خود د اوسپنې ټوپۍ د هغې ګټ په ګزار سره د هغې کړۍ د نبی علیه السلام په مخ مبارک کې ننوتې. د نبی علیه الصلاة والسلام د مخ مبارک نه وینه بهیده، دومره وینه د نبی علیه الصلاة والسلام نه وبهیدله که نه چې نبی علیه الصلاة والسلام بیا داسې قدم نشو اخیستی. نو علي رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي ورسره و، طلحه رضی الله تعالی عنه، هغې ته وی ما دې ګټ ته لږ اوچت کوي، ما لږ اوچت کوي دې ګټ ته. د نبی علیه الصلاة والسلام د اوچتېدو دوه مقصد و، یو خو دا چې د خپلو ملګرو ته اواز وکړم چې ما خواله راشئ، دوی چېرته روان دي، او دویم دا مقصد و چې زه د خپلو ملګرو باندې نظر واچوم چې دوی چېرته تللي دي، چېرته لاړو، او دویم د خپل ملګري وینم هم. نبی علیه الصلاة والسلام دا ګټ ته نشي اوچتېدی که نه. نو طلحه رضی الله تعالی عنه ته داسې ملا ټیټه کړه، د الله پاکه پیغمبر زما په ملا خپه کېده، د هغه په ملا نبي علیه السلام خپه کېښوده، دې ګټ ته شو. نبی علیه الصلاة والسلام طلحه رضی الله تعالی عنه وفرمیل وی اوجبه، ځان له د جنت واجب کو نو، ځان له د جنت، طلحه جنت دپاره ستا دپاره واجب شو، واجب شو ستا دپاره جنت. او نبی علیه السلام چې دې ګټ ته داسې پورته شو که نه، غیر چاپېره یې وکتل نو اواز یې وکړو الی عباد الله، ای د الله بندګانو چېرته روان یې، ما طرف ته راشئ، انا محمد رسول الله، زه محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول یم، الی عباد الله، ای د الله بندګانو ما خوا ته راشئ. چې د صحابه کرامو دا اواز تر غوږو شو که نه، نو ټول صحابه کرام را منډې کړې نبی علیه الصلاة والسلام خواله راله، ټول نبی علیه الصلاة والسلام ته راغونډ شو، غیر چاپېره والا راله، خوا ته راورسېدله. په دې کې ابو سفیان چې وکتل چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره څه ملګري دي او دا اواز هم خور شوی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام قتل شوی دی، نو ابو سفیان راغی او د مسلمانانو ته داسې مخامخ ودرېدو. چې ودرېدو نو اواز یې وکړو وی افی القوم محمد، په دې قوم کې محمد شته، ژوندی دی که نه مړ دی؟ افی القوم محمد، په تاسو کې محمد شته؟ نبی علیه السلام جواب به نه ورکوئ، جواب به ابو سفیان دا اواز درې پیرې وکړو، جواب ورته میلاو. بیا یې اواز وکړو وی افی القوم ابن ابي قحافه، په تاسو کې ابوبکر شته دی؟ درې پیرې دا اواز وکړو، نبی علیه السلام جواب به نه ورکوئ. چې په درېیمه پیرې اواز وکړو وی افی القوم ابن الخطاب، په تاسو کې د خطاب زوی عمر شته دی؟ چې دا اواز یې درې وکړو، نبی علیه السلام جواب به نه ورکوئ. نو ابو سفیان خپل قوم ته مخ کو، مشرکین مکه ته، کافرو ته وی دا خو چې اواز رانغی نو معلومیږي دا چې دا درې واړه مړه دي، دا درې واړه څه دي؟ محمد، ابوبکر، عمر، دا درې واړه مړه دي. ابو سفیان دا اواز وکړو کافرو ته
عمر رضی الله تعالی عنہ ټینګ نشو چې دا आवाज واورېدو وی اے د الله دشمن دا درې واړه الله ستا د غم د پاره ساتلی دي اے د الله دشمنه دا درې واړه الله ستا د غم د پاره ساتلی دي درې واړه ژوند دي بیا ابو سفیان عمر رضی الله تعالی عنہ وی صدر توام نه او بل تبسوای نه خو لګ ما خواله راشه لګ ما خواله عمر رضی الله تعالی عنہ خواله لاړو اداره ته وای چې نبی علیہ السلام ژوند دې کنه دې تاسو پیغمبر ژوند دې کنه دې نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي الحمدلله ژوند دې وی د عبد الله ابن قمیه نه مستا په خله یقین ډیر دی ځکه هغه وایي چې موږ محمد قتل کړی دی خو د هغه په خوله مې دومره یقین نشته او ستا په خوله مې یقین نو بس دی ژوندی دی بیا او بیا ابو سفیان یو چغه وواله وی اغلو حبول دا حبول د دوی یو بوت و دغه بندګي به کوله او په جنگ کې به دغه نه مدد غوښتو نو ابو سفیان आवाज وکړ اغلو حبول زنده باد نو نبی علیہ السلام عمر ته عمر وس جواب ورکا نو عمر رضی الله تعالی فرمایل اذا الله پاک پیغمبر څه جواب ورکما نبی علیہ السلام ورته فرمایي عمر وایا چې الله اعلى واجل الله لوی دی دی وی اولو حبول تورته وای الله اعلى واجل بیا ابو سفیان چغه کړه ویلنا العزى ولا عزى لكم زمونږ عزا خدای دې نستاسو عزا خدای نشته دا عزا د دوی یو بوتو دا بندگی به کوله زمونږ د پاره عزا دې زمونږ مدد کوي نستاسو عزا نبی علیہ السلام عمر ته وز عمر جواب ورکړه کنه سو مد الله پاک پیغمبره نبی علیہ السلام فرمایل عمر وایا چې الله مولانا ولا مولا لكم الله زمونږ مولا او زمونږ دوست او تاسو الله دوست نشتا جواب ورکا بهر حال ابو سفیان لاړ اخوا بیا جنگ شروع شو چې نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته आवाज وکړو نو بیا جنگ شروع شو صحابه کرام راټول شو چې جنگ شروع شو کافر شکست مونته کافر چې کوم راغلی هغه وتښتېدل لاړ میدان خوشې پاتې شو د نبی علیہ السلام مخ مبارک کې دا کړی داسې انختی دي ٹھیک شو او داوی نه پیرا بېږي نو یو صحابي سنان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه راغی د نبی علیہ السلام په مخ مبارک چې کوم وینه را روانه وکنه هغه په جبه وسټله چې د نبی علیہ السلام د مخ مبارک نه کوم وینه پیدا سنان ابن مالک هغه په جبه باندې سټله اوس اصل کې بيدون کې وینه چې د خو پلیته ده کنه بيدون کې وینه پلیته ده د خړل جایز نه دي خدا د نبی علیہ السلام وینه مبارک او د نبی علیہ السلام وینه مبارک پلیته نعوذ بالله نه ده هغه پاکه ده نو سنان ابن مالک د نبی علیہ السلام د مخ مبارک په پرې جبه سټه او وینه زمکه ته نه پرې خودله چې د نبی علیہ السلام د مخ مبارک وینه زمکه ته لاړ نشي نو نبی علیہ السلام سنان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي و اے سنانا الله ستاسو پر جنت واجب کو ځکه ستا بدن ته زما وینه ورسېدله او په کوم بدن کې چې زما وینه وي هغه بدن اور د جهنم ته نځي تا ځان د پر جنت واجب کو بیا دا خبر خو مدینی منورې ته ورسېدو ځکه د نبی علیہ السلام د شهادت خبر خور شوی کنه چې نبی علیہ السلام شهید شوی دی مدینی منورې ته چې دا خبر ورسېدو زنانه ورامنډې وخلي عائشه بیبی رامنډه وخی فاطمه رضی الله تعالی رامنډه وی ام سلیم رضی الله تعالی د مسلمانانو څومره بیبیان چې د رامنډه وخی را روانې دي چې کله احد ته ورسېدې که نه احد ته عایشه بیبي ډایرک
دا مشکې راواغستو او زیو د اوبو ډکوي او کوم مسلمانان زخمیان چې دي هغوی ته په خولو کې اړی اوبه ورله ورکوي په مسلمانانو باندې اوبه. فاطمه رضی الله تعالی عنها چې راغه د نبي علیه صلات وسلام مخ مبارک ته په وینو وکتل که نه وی علي پاسه اوبه راوړه زما د بابا مخ ته نه ګوري. علي رضی الله تعالی لاړو ډال ورسره و هغه د اوبو ډکوي او فاطمه رضی الله تعالی راوړي. فاطمه رضی الله نبي علیه صلات وسلام ته ناسته پرې مخ مبارک له اوبه اچوي داسې خو وینه ودرېږي نه وینه نه ودرېدله. بیا د کجورو د پاڼو یوه چټایي پرته وه فاطمه رضی الله تعالی فاصله زرې هغه وسېزله هغه وسېزله او د هغې ګرمه ایره یې راواغسته او د نبي علیه سلام په زخمونو کېښوده. اوس هم چې کله دا زخم وینه نه ودرې که نه نو اکثر خلک ولې ګرمه ایره په هغې زخم کېږدي وي چې وینه ودرې نو هغه ګرمه ایره یې راوړه د نبي سلام په زخمونو کېښوده د هغې سره وینې لږ ارام وکړو لږه په کلاره شوله وینه لږه ودرېدله. دې کې د نبی علیه صلات وسلام په مخ مبارک کې چې کومې هغه کړی وي صحابه کرام پرې لګیا دي هغه ته په څه طریقه روباسي خو د چا لاس نه ورځي چې د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه دا کړی د خود څنګه را بار کړي. یو صحابي راغی هغه غالبا چې عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه راغی صحابه کرامو ته وویل وی دا خدمت په ما باندې پرېږدئ د نبی علیه صلات وسلام د مخ مبارک نه دا کړی ایستل دا خدمت ما ته پرېږدئ. عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه داسې خوله واچوله دې کړو ته دې کړی ته خوله واچوله او په غاښونو پې زور کو چې زور یې کو دا دوه غاښونه شهیدان شو دا ووتل. دومره جوخته کړی د نبی علیه السلام مخ مبارک له ورغلې وه چې هغه دوه مبارکه د عبیده ابن جراح دوه غاښونه مبارک شهیدان شو ورتاو شو تی. به هر حال هغه کړی د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه راویستلی شوه. بیا د صحابه کرامو چې کومه قرباني او کومه مینه وه د نبی علیه السلام سره که نه یو زنانه وه د هغې نوم د حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها او دا د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیبي و ما چې درته وسوي که نه دا د نبی السلام همشکل صحابي و نو دې دغلته غزوه احد کې شهید شو. ته دا بیبي را روانه ده نو په لاره کې ورته چا ووي وی پلار دې شهید شوی دی دی وی انا لله و انا الیه راجعون. دویم ورته چا خبر وکړو چې لږه مخکې راله که نه وی ماما دې شهید شوی دی دی بیا وی انا لله و انا الیه چې لږه مخکې راله نو چا ورته خبر ورکړو وی ستا خاوند مصعب ابن عمر هم شهید شوی دی نو دغلته دا لږه کېناسته او ډېر زیات یې وجړل یاره دا غم خو اوس د برداشت نه بار دی. ما خو وی چې پلار مې شهید شو رور مې شهید شو ماما مې شهید شو دا غم مې به را سره خاوند اوچتوي ځکه خاوند هغه خاوند دی که نه چې د ښځې سره په غم کې سات ورکوي. ښځې ته چې د هر طرفه غم میلاویږي که نه نو دا وایي ای به زما د سر سهاره شته دی زما سړی شته دی دا پې ډاډی. خاوند هغه خاوند دی چې کو هغې ته هر څومره تکلیف رسي هغه چې د خپل تکلیف د خاوند ته بیان کړي نو د هغې تکلیف کې کمی راشي وایي زه زما یو سهاره موجود ده. نو دې ته وی ماما دې شهید شو دی وی انا لله وی پلار دې شهید شو وی انا لله خو چې آخر کې ورته وویل شو خاوند دې شهید شو دا کېناسته ویره دا غم خو اوس د برداشه بار دی چې خاوند مې لاړو نو زه به د خپل غم د چا سره شریکومه وی جړل. خو بیا یې وی نبی علیه الصلاة وسلام خو ژوندی دی که نه وی او نبی علیه الصلاة وسلام ژوندی دی بیا وویل وی الحمدلله خیر دی دا ټول غمونه به ختم شي خو چې نبی علیه السلام ژوندی دی. دې کې بله زنانه ده کلثوم بنت رافع رضی الله تعالی عنها دا په لار را روانه ده چا ورته وی خاوند دې شهید شوی دی دی وی الحمدلله بیا ورته وی پلار دې شهید شوی دی
دی بیا وی الحمدلله وی زوی دی شهید شوی دی وی الحمدلله ثم الحمدلله خدا راته ووایه چې نبی علیه السلام څنګه دی نو چا ورته وی نبی علیه السلام ژوندی دی وی ما ته وښیه چې په سترګو مې لیدلی نه زما زړه ته تسلي نه راځي ځکه خبر دا خور شوی چې نبی علیه السلام شهید شوی دی ما ته نبی علیه السلام وښیئ نو چې دا نبی علیه السلام له بوسته شوه مخامخ ورته ودرېده وی د الله پاکه پیغمبره چې ته مې ولیدې ټول غمونه مې ختم شو دا د زنانو د نبی علیه السلام سره مینه محبت و په دې غزا کې د نبی علیه السلام تر حمزه رضی الله تعالی عنه ډېر په بېدردۍ سره شهید شو تاسو ته ما په تیر جمعه کې ویلي چې حمزه رضی الله تعالی عنه د هغې تور حبشي غلام د لاسه شهید شوی و چې کوم ته هندي ویلي وی تا کو دې شهید کو ځکه حمزه رضی الله تعالی په غزوه بدر کې د هندي پلار عتبه مردار کړی و وی کو دا حمزه ته مړ کو زما د دې په بدل کې زما د طرف نه ته آزادي نو دی حبشي غلام حمزه رضی الله تعالی په دې نوم کې په نیزه باندې و شهید کو نو دا هنده چې راغله که نه حمزه رضی الله تعالی ولیدو نو چاړه یې راواغستله د هغه نه یې دا پوزه مبارکه کټ کړه غوږونه یې ترې کټ کړو شونډې یې ترې کټ کړې او دا سینې حمزه رضی الله تعالی وشلوله او دا اینۍ ترې راویستله او داسې چکونه یې پرې لګول چکونه د دې په خوله کې هغه وانخته بیا یې راتوکول هم نه شو نو تېره یې کړه ده او بیا یو تار وي مال راوړی تار یې راوړو او دا اعضا دای په تار کې وبینول او غاړې ته ور واچوله په ګډا شروع شوه ګډېدله نن زما ارمان پوره شو نو حمزه رضی الله تعالی ډېر په بېدردۍ سره شهید شو ډېر په بېدردۍ سره نو د ده خور را روانه صفیه رضی الله تعالی عنها نو چې صفیه رضی الله تعالی را روانه وه که نه نو نبی علیه السلام وی زبیره مور دې منه که چې رور له ګورې رانه شي مور دې منه که رور له رانه شي ځکه که رور یې ولیده نو رور یې د لیدلو نه دی صفیه منه که چې رانه شي نو زبیر رضی الله تعالی لاړو مور ته یې مورې مخکې به نه ځي نو صفیه رضی الله تعالی ډېره چاکه ښځه وه چې دا زوی په دې سینه کې و سیټ ته ورتاو کوي لرې شه تاسو وکړئ چې ما منع کوئ ما ته مې خپل رور وښایئ ما د خپل رور حمزه وښیئ دی سیټ ته وو چې ورتاو یې کړو نو ده ورته شا غاړې واز وکړو وی مورې نبي علیه السلام فرمایي چې صفیه مخکې مه راپرېږدئ صفیه رضی الله عنها په ځای ودرېده وی ښه وی لاړ شه زما وراره ته وایه چې صفیې ته پته ده چې د هغې د رور سره څه شوي دي هغې ته پته ده خو زه خپل رور لیدل غواړم زه جړاګانې نه کومه وراره ته ووایه چې ما له اجازت راکړي نبی علیه السلام ته راغی زبیر رضی الله زما مور اجازت غواړي هغه وایي چې زه جړا فریاد نه کومه نبی علیه السلام وفرمایل صفیې ته وایه چې راشه چې راله حمزه رضی الله تعالی ته داسې ودرېدله او داسې ګیر چاپېره وکتل او په تیزه یې وي نن به خلک وایي چې صفیه خپل رور ویني دا به چغې وایي دا به جړا کوي دا به فریاد کوي وی زه چغې او فریاد نه کومه زه په خپل رور باندې فخر کومه چې الله او د الله رسول رضا کو زه پې فخر کوم زه جړا نه کومه نبی علیه السلام چې راغی داسې حمزه رضی الله تعالی ته ودرېده که نه نو د سترګو مبارکو نه یې اوښکې روانې شوې وی دا زړه مې وایي چې په دې ډاګه دې داسې پرېږدمه او دا مارغان دې وتښتئ او په قیامت په ورځ ته د مارغانو د ججورو نه راضي و الله په دربار کې ودرېږي خو څه وکړمه زما ترور صفیه به خفه شي ستا د خور فکر نه راځي هغه به خفه شي نو زه کرې دفن کومه
او په جړا شو نبی علیہ السلام زما د تر سره ډیر زیات ظلم شوی دی ډیر زیات ظلم شوی دی صحابه کرام ډیر عجیبه قربانۍ ورکړې وي دو صحابه کرام دي سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه عبد الله ابن جحش رضی الله عنه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي وي په دې غزوه احد کې د عبد الله ابن جحش رضی الله عنه ما په سراغ ماته چې د فارشت یو خبره کو موږ سیټ ته لاړو د عبد الله ابن جحش ماته وي چې تم دعا وکړه زه به پې امین واما او زم دعا کوم ته به پې امین وای ښه ما ورته وي چې ټیک ده شپه ده که نه سهار به جنګ کېږي سعد ابن ابي وقاص وي ما دعا غوښتله ما وي چې الله چې سهار شي که نه ما د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم چې ښه ستړي شو دواړه که نه او زه گزار وکړم هغه مردار کړم هغه سامان ترې واخلم او راشم عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی فرمایل چې آمین آمین اوس عبدالله ابن جحش رضی الله فرمایل چې زه دعا کوم ته پې امین وایې ما وایي چې ښه عبدالله ابن جحش وایي چې الله سر مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې هغه په ما گزار کوي او زه په هغه گزار کوم هغه په ما گزار کوي او زه په هغه گزار کوم چې ښه سم جنګ وکړو او په آخر کې هغه په ما زورور شي او په ما گزار وکړي او زه شهید شم ما وی چې آمین وی چې سار شو وی چې زه ورغلم یو مضبوط کافر سره مقابله شروع شوه زه گزار کوم هغه گزار کوي زه گزار کوم هغه گزار کوي ستړي شو په جنګ باندې په آخر کې چې مې توره وچوله سر مې ته هغلته ورته وکړو کافر مې مردار کو هغه توره مې ته واغسته نیزه مې ته واغسته اسلحه مې ته واغسته را روان یم وی چې را روان یم ومې کتل عبدالله ابن جحش هم د یو کافر سره ورلاندې وتې تورې چلیږي وی په زړه کې مې وي چې الله خو زما دعا قبوله کړه خو د عبدالله ابن جحش دعا به هم قبولوي وی ومې ورته کتل چې عبدالله ابن جحش لاړې رانه شهید شي ځکه چې تا هم دعا کړې ده دې د کافر سره وړاندې وتېره ګزارونه په یو بل کوي آخر کې کافر چې توره وچوله عبدالله ابن جحش شهید کو صحابه کرامو داسې مینه وه د نبي علیه السلام او د شهادت سره یې دومره مینه ساتله دومره محبت یې ساتو بیا چې کله شهیدان جنگ ختم شو او داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اوس کوم باقی صحابه کرام چې او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي خو ګوره خلک وایي غزوه احد کې مسلمانانو شکست مونځته مسلمانانو شکست نه دی مونځته شکست کافرو مونځته دی ځکه مال غنیمت چې څوک واخلي هغه شکست نه مونځته میدان چې څوک پرېږدي شکست هغه مونځته میدان کافرو پرېښی په آخر کې تښتېدلي ها دومره خبره ده چې مړي زیات د مسلمانانو نه شوي دي د کافرو نه مړي شوي 25 تنه د هغې نه مرداران شوي خو 80 تنه شهیدان شوي د چا نه دي د مسلمانانو نه مړي د مسلمانانو نه زیات شوي نو کوم صحابه کرام چې داسې ژوندي پاتې شو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی قبرونه وکنئ نو د احد هغه ځمکه خو به تاسو لیدلي څومره کلکه ده او هغه په خپل هم زخمیانو نو نبی علیه السلام وفرمایل وی دوه درې په یو ځای دفن کوئ دوه درې یو ځای دفن کوئ دارنګي دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی او عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی ما درته دوی واقع بیان کړه کنه او حضرت حمزه رضی الله تعالی دا درې واړه په یو قبر کې دفن شوي دي دا په یو قبر کې دفن شوي درې واړه صحابه کرام نبی علیہ السلام فرمایل وی قبرونه کنه درې څلور پکې دفن کوئ وی د الله پاک پیغمبر کفنونه نشته دي مصعب ابن عمر رضی الله تعالی دا هغه صحابي کنه چې د مکه مکرمه کې به یو جوړه یو ځل واغوسته بله جوړه به بیا نه اغوسته دومره د په ناز او په نخرو ژوند تېرو د به هغه عطر استعمالول کنه چې په یو کوڅه به تېر شو دننه به ښځو ته پته لګېده چې بار په کوڅه باندې مصعب ابن عمر تېر شو دی چې به په کومه لار تلی و هر چا ته به پته لګېده چې په دې لار مصعب ابن عمر تلی ځکه د ده خوشبویانې به پای لار وي ده به داسې خوشبو لګوله
خو مکه مکرمه کې هر څه پرېښود او مدینې منورې ته هجرت وکړو چې راغی بیا ورسره هېڅ نه هېڅ نه نو چې غزوه احد کې دی شهید شو که نه او د الله شروړی شو نبي علیه صلات وسلام ته مخې ته کېښودی شو د نبي علیه سلام د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې وی دا خو هغه مصعب ابن عمیر نه ده چې به جوړه به یې دوباره نه استعمالوله وی د الله پاکه پیغمبر هغه مصعب ابن عمیر دی وی اوس څه مسله ده ورته وی د الله پاکه پیغمبره کفن یې نشته دی کفن یې نشته دی نو په دې کې یو وړوکی غونته څادر راوړلی شو نو چې هغه پې خور شو نو چې سر یې وله پټو خپې ښکارېدې چې خپې وله پټولې نو سر یې ښکارېدو نبي علیه صلات وسلام وفرمایل وی سر وله پټ کړه په دې خپو وله واښه واچوئ حمزه رضی الله تعالی عنه خور 2 کفنونه راوړو دوه څادرې راوړي نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وی زما تره له په 2 څادرو کې کفن مه ورکوئ ولې دا نور شهیدان چې دي یو دته کوي ایو نو د الله پاک پیغمبر 2 څادر دی یو غټ یو وړوکی دی نو څادر یې د چا وي حمزه رضی الله تعالی عنه خورې راوړې وي که نه خو نبی علیه السلام کې دومره انصاف وي خسڼه یې واچوئ خسڼه یې واچوئ نو چې خسڼه یې واچوئ نو په خسڼې کې د حمزه رضی الله تعالی وړوکی څادر راوختو هغه د بل شهید راوختو نو چې وړوکی څادر په حمزه رضی الله تعالی خور شو وی د الله پاک پیغمبره څه وکړو چې سر یې پټو خپې ښکاره کېږي چې خپې پټو سر ښکاره کېږي څه وکړو نبي علیه صلات وسلام وفرمایل وی سر وله پټ کړه په خپو وله واښه واچوئ د نبي علیه السلام تره ته هم داسې کفن نصیب شوی دی او بیا نبی علیه السلام وفرمایل وی 3 او 4 تنه په یو لحد کې ږدئ وی د الله پاک پیغمبر قبلې طرف ته کم یو ږدو نبی علیه السلام وفرمایل وی چاته چې زیاته حصه د قرآن یادی هغه ړومبې قبلې طرف ته ږدئ چاته چې د قرآن حصه زیاته یاده وه تاسو ته پته ده هغه قبلې ته ړومبې ږدئ بیا پسې بل دی بیا پسې بل دی د کوم د حافظ قرآن فضیلت دی په دې طریقه باندې صحابه کرام دفن شو غرض مې دا کو چې هغه الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي ټول موږ د غزوه احد هلته کې احد مقام ته هر مسلمان ځي بیا هلته چې لاړ شي که نه د هغې شهیدانو د هغې مقبرې نه جنګله تاوده جنګله تې تاوده زه د ګیر چاپېره 2 ځله ګرځېدلی یم مې دلته کې د نبی علیه صلات وسلام چې غونډکۍ ته وختم که نه په غونډکۍ ودرېدمه داسې او چې ومې کتل د مسجد نبوي منارې ښکارېدې مخامخ دا خو د عایشې بیبي کور دی که نه نو مې چې دلته په مسلمانانو دا قیامت راغلی وي دغلته به د مسلمانانو په بیبیانو څه تېرېدل څه تېرېدل بهرحال دغلته کې دا مسلمانان ډېر په بېدردۍ سره شهیدان شو غرض می دا کو مقصد می دا دی چې دا اسلام مونږ ته په مفتو کې نه دی راغلی دې دپاره چا خپل پلار قربان کړی دی جابر رضی الله تعالی نبی علیه السلام په مدینه منوره کې په کوڅه کې ولیدو نو جابر رضی الله تعالی ډېر داسې خیرن میرن روان دی غمزده غمزده به ګرځېدو نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل جابر څه وجه دی ډېرو ورځو نه داسې پریشانه نه ځان تیاری څه وجه ده هغه ورته وایي د الله پاکه پیغمبره په غزوه احد کې مې پلار شهید شو یو خو هغه غم دی بل د کور ټوله ذمهواري مې په دې اوږو راغلې ده ټوله ذمهواري مې په دې اوږو راغلې یو پل ته مې د پلار غم خفه کوي بل پل ته د کور ذمهوارۍ دي نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمایلو وی جابره ته ولې خفه کېږي ستا پلار عبدالله چې کوم دی که نه هغه خو د الله سره براه راست خبرې وکړي براه راست د الله سره هیڅ چا خبرې نه دي کړي ستا پلارو سره براه راست خبرې وکړي نو الله ته نه تپوس وکړو عبدالله څه دې پړه ارمان دی نو ستا پلار عبدالله ورته وویل چې الله په زړه مې ارمان دا دی چې یو ځل مې ژوندی که چې دوباره بیا شهید شمه ژوندی مې که چې غذا وکړم چې بیا شهید شم وی الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل چې دنیا ته خو دوباره تله نشته دی که نه بل ارمان یاد کا بری پورا کم خود دوباره دنیا ته واپس لو نشته دی
الله حنظله رضی الله تعالی عنہ د میدان نه چې روچت شو نو د ویښتو نه اوبه څاڅي. نبی علیہ السلام مخې ته کېښودی چې نو ویښته یې لانده دي اوبه ترې نه څاڅي. نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی زه ګورم چې حنظله رضی الله تعالی عنہ له فرشتې غسل ورکوي. دا ولې څه چل دی؟ نور خو هم ډېر صحابه کرام دی هغوی له فرشتې غسل نه ورکوي، ده له خو فرشتې غسل ورکوي ځکه هغه د ویښتو نه اوبه څاڅي. کور کې وله د بیبي نه تپوس وکړو وی حنظله ستا نه څنګه تللی و؟ بیبي وی دا زموږ د واده ړومبۍ شپه وه، دا زموږ د واده ړومبۍ شپه وه. دی ما سره په کمره کې و، موږ خپل تعلق قایم کو د ښځې د خاوند چې کوم تعلق وي. د ده د غوږونو دا اواز راغی چې د نبي علیه السلام ملګري جهاد له لاړو. وی ده د کمرې نه منډې کړې وتی دی، په حالت د جنابت کې تللی و، لامبل هم نه دغه شانتې وتی دی. نبی علیه السلام وفرمایل وی ځکه خو له فرشتې غسل ورکوي که نه. د دې وجې نه هغه ته غسیل الملایکه ویلی شي. غسیل الملایکه فرشتو ورته غسل ورکړی دی. چا دې ته نه دي کتلي چې زما د واده ړومبۍ شپه ده، چا دې ته نه دي کتلي چې زما نه بچي یتیمانان پاتې کېږي، چا دې ته نه دي کتلي زما پلار شهید شوی، زما رور شهید شو، زما ماما شهید شو. صرف تپوس څه کوي زما پیغمبر څنګه دی؟ دې پیغمبر دپاره داسې قربانۍ ورکړې شوي دي. نن امت قرباني ورکولی شي؟ نن زه هغې زنانه چې هغې په پلار رور ماما قربان کړی په نبی علیه السلام، زه هغې زنانه ته هم ته پرده وکړه. وایي دا ما سره ظلم کوي، ما ته وایي چې پرده وکړه. وایي زما نه زما ازادي اخلي. زه ورته هم ته اواز کوي چې زه د فاطمې لور یم. فاطمې وی زما جنازه د شپې اوچته کوي، زما په لاش باندې کجورو څانګې ورته اوې کوي چې چاته پته ونه لګي چې د نبي اسلام لور غټه ده کو نری ده. ته نوم د فاطمې اخلي، ګرځي سرتور سر په بازارونو کې. زه درته وایم دې ایمان دې اسلام دپاره صحابه کرامو څومره قربانۍ ورکړي. زه تا ته وایم سود مه کوه ګناه ده، کنځل مه کوه ګناه ده، چغلي مه کوه ګناه ده، ګیره مه خرئ ګناه ده، جامې د انګریزانو په شان مه جوړوه ګناه ده. تا باندې اثر نه کوي، تا ته دا مخې ته ودرېږي نه، ته وایي داسې خبرې دي. کاش چې موږ د نبی علیه السلام او د صحابه کرامو د تاریخ نه خبر شو. افسوس په دې خبره دی. جنازې له چې لاړ شو خفه په دې شو، شپې له یې تازه جامت کړی وي، سار له مړي کفن کې مخ پروت وي، ګیره په مخ باندې نه وي. فرشتې ته نه تپوس کوي د چا په دین باندې، د چا امتی؟ وایي د رسول الله امتی ما. فرشتې چې شکل ته ګوري او خبرې ته ګوري وایي دروغجنې. دعوه دا کوي د رسول الله امتی ما، نو شکل دې ولې د رسول الله په شانتې نه دی؟ د افسوس مقام دی که نه دی؟ د افسوس خبره ده که نه ده؟ زه چې تاسو ته د نبی علیه السلام دا سیرت بیانوم، نور هېڅ مقصد مې نشته دی. مقصد مې دا دی چې موږ د نبی علیه السلام ژوند په خپل ژوند کې راولو، د نبی علیه السلام زندگی په خپله زندګۍ کې راولو، موږ سره د خپل ایمان او د اسلام قدر پیدا شي. ذلیله په دې یو چې د خپل نبی علیه السلام نوم مبارک نه راځي، د هغه د سیرت نه یو خبر. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي.